सीगे और मानी बताइए। लुम्बई सिगा दा उनसुरना नु दा दो जमा मुज़क्कर हाजिर फिल अमर सिगा दा او دا مونږ جوړ کړی دا د تنصرنا نه. دا غي جوړولو طریقه دا و په شروع نه مونږه تا علامت د مضارع لري کو بیا مونږه عین کلمې ته وګتل نو عین کلمه مضموم ده نو شروع کې مونږه حمزه وصلی مضموم راوړه او په اخر کې به مونږه ست تغیر او تبدل نه کو ځکه چې دا نون د جمع مؤنث ده او د انصرنا معنا ده تاسو ټول زنانا مدد وکړئ، یعنی ټول زنانو ته دا حکم دی چې تاسو مدد وکړئ. بل صيغه ده اجلسنا، دا هم د جمع مؤنث حاضر صيغه ده او دا مونږه جوړ کړی ده د تجلسنا نه. نو چونکې په دې کې د مضارع عین کلمه مکسور ده نو دی وجه مونږه په شروع کې حمزه وصلی مکسور راوړل او ته دې معنی دا ده چې تاسو ټول زنانا تاسو کینئ. افعلنا چونکې په دې کې عین کلمه دا مفتوح ده نو دی وجه حمزه وصلی مونږه مکسور راوړل او ته دې معنی دا ده چې تاسو ټول زنانا دا کار وکئ. انصرنا، اجلسنا، افعلنا دا ټولی د جمع مؤنث حاضر صيغې دي او تدې اخر په خپل حالت باندې دي، البته په ابتدا کې تبدیلی دا راغلي دي. افعلوا دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده او دا مونږه د تفعلون نه جوړ کړی ده نو تدې اخر کې چونکې نون اعرابي و نو دغه نون اعرابي دې مونږه غورځولې ده او عین کلمه مفتوح ده نو دی وجنه په شروع کې مونږه حمزه وصلی دا مکسور راوړل او تدې معنی دا ده چې تاسو ټول کار وکئ، تاسو ټول کار وکئ. انصری دا دو واحد مؤنث حاضر صيغه ده او دا په اصل کې وو د تنصورینا، یعنی دا مونږه د تنصورینا نه جوړ کړی دی. اخر کې مونږه نون اعرابي وغورځوله او عین کلمه چونکې مضموم ده نو مونږه په شروع کې حمزه وصلی مضموم راوړل نو انصری ته جوړ شو او معنی دارا چې ته مدد وکي. بل صيغه ده افعلا، نو افعلا دا د تثنیه مذکر حاضر صيغه ده او دا د تفعلانی نه جوړ شوی ده نو چونکې په دې کې عین کلمه مفتوح ده نو مونږه په شروع کې حمزه وصلی مکسور راوړه او دا د هغې صيغونه ده په کوم په اخر کې چې نون اعرابي ده نو نون اعرابي ته مونږه غورځولې ده نو افعلا ته جوړ شوی دی او معنی دا ده چې تاسو دواړه سړي دا کار وکئ او دغه شانتي دا د تثنیه مؤنث حاضر صيغه هم کېدای شي، یعنی تاسو دواړه زنانه دا کار وکئ. بل صيغه ده اجلسا، نو دا په اصل کې وو تاج لسان نه موږ جوړ کړی دی د تاج لسان نه او په دې کې هم دغه تفصیل لې، لیکن په دې کې چونکې عین کلمه مکسور ده نو موږ په شروع کې حمزه وصلی مکسور راوړه. که عین کلمه مفتوح وي یا مکسوري په دواړو صورتونو کې به موږ حمزه وصلی دا به مکسور راوړو او معنی دا ده تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه تاسو کینئ. انصروا جمع مذکر حاضر او دا مونږه د تنصرون نه جوړ کړی ده، اخر نم نون اعرابي وغورځوله او په شروع کې علامت د مضارع ته حذف کو او عین کلمه چونکې مضموم ده نو په شروع کې حمزه وصلی مضموم راوړه او معنی دا ده چې تاسو ټول سړي مدد وکئ. اجلسی دا د تجلسین نه جوړ شوی ده، د اخر نم نون اعرابي وغورځوله او چونکې عین کلمه مکسور ده نو په شروع کې حمزه وصلی مونږه مکسور راوړه نو اجلسی ته جوړ شو چې ته یو زنانه کینا. اجلسو جمع مذکر حاضر او ته دې معنی دا ده چې تاسو ټول کینئ. انصرا تثنیه مذکر حاضر او تثنیه مؤنث حاضر په اصل کې وو تنصرانی، اخر نم نون اعرابي وغورځوله او د شروع نم علامت د مضارع وغورځاو نو چونکې عین کلمه بیا مضموم ده نو حمزه وصلی په شروع کې مضموم راوړه نو انصرا ته جوړ شو. او بل اخرنۍ صيغه ده انصر، ته مدد وکا او دا په اصل کې وو تنصرو چې کوم دا د 15 صيغونه ده
نو اخر کې مونږه جزم ورکو او شروع کې حمزه وصلی مضموم راوړه ځکه چې عین کلمه مضموم ده. بیا وی صيغه اور معانی بتائیے حرکات کا خیال رکھ کر پڑھیے. نو لومبۍ صيغه ده اعملو جمع مذکر حاضر. نو دلته چونکی تدی مزداد تعملون نه جوړ شوی دی تعملون نو عین کلمه مفتوح ده په شروع کې مونږه حمزه وصلی دا به مکسور راوړو او د دې معنی دا ده چې تاسو ټول کار وکئ. افعلنا جمع مؤنث حاضر تاسو ټول زنانه دا کار وکئ. ادخلوا جمع مذکر حاضر معنی دا ده چې تاسو ټول داخل شئ. نو دا د تدخلون نه جوړ شوی دی چونکه عین کلمه په تدخلون کې مضموم ده نو حمزه وصلی به مونږه مضموم راوړو او د اخر نه بدون اعرابي غرزو. اکتبا تسنیه مذکر حاضر دا د تکتبانی نه جوړ شوی دی تاسو دواړه ولیکئ یا تاسو دواړه زنانه ولیکئ. افعلی ته یو زنانه دا کار وکا واحد مؤنث حاضر. انصرو جمع مذکر حاضر تاسو ټول مدد وکئ د تنصرون نه جوړ شوی دی. اعملا د تعملان نه جوړ شوی دی تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه دا کار وکئ. اغسلا دا د تغسلان نه جوړ شوی دی او معنی دا ده چې تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه تاسو غسل وکئ. بل صيغه ده ارکب نو دا د ترکبونه جوړ شوی ده د واحد مذکر حاضر صيغه ده یعنی ته سور شه. اغسل دا د تغسلونه جوړ شوی ده واحد مذکر حاضر ته غسل وکا. ارکبنا جمع مؤنث حاضر د ترکبنا نه جوړ شوی ده جمع مؤنث حاضر صيغه ده یعنی تاسو ټول زنانه سورې شئ. ادخلا تسنیه مذکر حاضر او د تسنیه مؤنث حاضر د تدخلان نه جوړ شوی ده تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه داخلي شئ. اعملا دا هم تسنیه مذکر حاضر او تسنیه مؤنث حاضر دا غیر صيغه ده او دا د تعملان نه جوړ شوی ده تاسو دواړه سړي یا دواړه زنانه عمل وکئ. اکتبو جمع مذکر حاضر دا د تکو تبون نه جوړ شوی ده جمع مذکر حاضر تاسو ټول لیکل وکئ. اذهبا تسنیه مذکر حاضر و مؤنث حاضر د تذهبان نه جوړ شوی ده چې تاسو دواړه لاړ شئ. فعل امر اور نون تاکید. صاحب کتاب فرمائی जिस तरह मुजारे पर नून थकीला व खफीफा आता है अमर पर भी आता है. जिसंगा द फेल मुजारे पर आखिर की नून ताकीद सकीला او खफीफा راتلل دغه شانتی په امر باندې هم راځي. د نون تاکید ثقيلي او د خفيفي تفصيلات دا مونږه په مخ کې درسونو کې په تفصیل سره عرض کړو. داغه خلاصه دا وا چې نون تاکید ثقيله دا د فعل مضارع په ټولو صيغو کې راځي. بیا نون تاکید ثقيله پخپلا په اتو صيغو کې مفتوح وي. باغی کې پنځه هغه صيغې دي چې د کومو په اخر کې پیش وي. یو د جمع مذکر غائب صيغه ده بل د جمع مذکر حاضر صيغه ده او یو د واحد مؤنث حاضر صيغه ده. په دې اتو صيغو کې نون ثقيله پخپلا د مفتوح وي. البته پشپگو صيغو کې نون ثقيله دا پخپلا مکسور وي. پاغي کې سلور د تثنیه صيغې دي او یو د جمع مؤنث غائب او بل د جمع مؤنث حاضر. نو په دې صيغو کې نون ثقيله د الف نه رستو راځي. نو چې بکمو صيغو کې نون ثقيله د الف نه رستو راځي نو پاغي کې نون ثقيله د مکسور وي.
بل اهم خبره مونږه دا ذکر کړی و چې د نون ثقیلې نه مخکې کم حرکت دی نو هغه به څنګه وي. نو مونږه دا خبره ذکر کړی و چې په 15 صيغو کې د نون ثقیلې نه مخکې حرف دا مفتوح وي او هغه 15 صيغې دي د کومو په آخر کې چې پیش دی. مثلا ليزربن، لتزربن، لتزربن، لازربن او لنزربن. نو په دې 15 صيغو کې د نون ثقیلې نه مخکې دا کم حرف دی نو دغه مفتوح دی، یعنی دا پیش دا مونږ په زبر سره بدل کړی دی. په 2 صيغو کې د نون ثقیلې نه مخکې حرف دا مضموم وي او دا د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه ده، لکه ليزربن او لتزربن. او په یو صيغه کې د نون ثقیلې نه مخکې حرف دا مکسور وي او هغه ده لتزربن. نو دلته د نون ثقیلې نه مخکې حرف دا مکسور دی. او تدین علاوه چې دا نور کم شپږ صيغې دي، یعنی کوم صيغو کې چې الف د نو دې کې د نون ثقیلې نه مخکې الف راځي. او بیا مونږه اهم خبره دا کړی و چې نون خفیفه دا په 8 صيغو کې راځي. په کوم صيغو کې چې د ثقیلې په کوم صيغو کې چې الف دی نو د هغه صيغو نه د نون خفیفه صيغې ناراضي او هغه موږ سره شپږ صيغې وي، څلور د تثنیې صيغې وي او یو د جمع مؤنث غایب او بل د جمع مؤنث حاضر. تدین علاوه نور چې کومې 8 صيغې دي، یعنی 15 هغه صيغې چې د هغې په آخر کې پیش دي، یو د جمع مذکر غایب صيغه، یو د جمع مذکر حاضر صيغه او بل د واحد مؤنث حاضر صيغه. نو د دې 8 صيغو نه نون خفیفه دا راځي او نون خفیفه دا پخپله ساکنه وي او د دې نه مخکې چې کم حرکت دی نو په دغه 15 صيغو کې به د دې نه مخکې فتحه وي، په جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر کې به د دې نه مخکې پیش وي او په واحد مؤنث حاضر په صيغه کې به د دې نه مخکې زیر وي. هم دغه تفصیل چې کله د فعل امر په آخر کې مونږه نون تاکید ثقیله ولګو یا خفیفه ولګو نو هم دغه تفصیلات دی پکې. نو اوس راځو مونږه کتاب لا دغه تفصیلات دا په کتاب کې هم دي. जिस तरह मुजारे पर नून सकीला व खफीफा आता है अमर पर भी आता है. गर्दान फ़ेल अमर हाजिर मालूम. नून फ़ेल अमर हाजिर मालूम गर्दान है इफ़ाल, इफ़ाला, इफ़ालू, इफ़ाली, इफ़ाला औ इफ़ालना. वसलम बे तदीना मुंगा सकीला जोड़ो नू दा इफ़ाल دا چونکی د 15 صيغو نه راغلی دی، یعنی دا خو د واحد مذکر حاضر صيغه ده او دا په اصل کې و تفعلوا، نو دا 15 صيغو کې یو صيغه دا هم و. نو تدې په اخر کې چې مونږه نون ثقيله ولګوله نو تدې نه مخکې دا کم حرف دی دا جزم، نو دا به مونږه په فتحې سره بدل کړو. نو دا افعلن بشي افعلن، دا افعلن بشي افعلن. دویمه صيغه ده افعلا، نو تدې په اخر کې به مونږه صرف نون ثقيله ولګو ځکه چې نون اعرابي خو د امر د وجه نه غورځېدلې ده، نو دا به شي افعلان. او دا کومه درېمه صيغه ده جمع مذکر حاضر، نو تدې په اخر کې چې کله مونږه نون ثقيله لګو نو دا وو دا به حذف کیږي، نو دا افعلن بشي د افعلون بشي افعلن افعلن. او کومه درېمه صيغه ده څلورمه افعلی، نو د امر د وجه نه نون اعرابي غورځېدلې ده خو چې کله مونږ ته دې سره نون تاکید د ثقيلې لګو نو دا یا دا به هم حذف کیږي، نو دا به شي افعلن افعلن. او دا بل صيغه بیا د افعلا په شانته ده افعلان، او اخر کې به شي افعلنا. نو تدې په اخر کې چې مونږ نون د ثقيلې ولګاو نو درې نونونه جمع شول، په منځ کې مونږ الف فاصل لاول نو افعلنا نشو. اوس په دې کې په کومو صيغو کې چې الف راغلی دی نو دا غینه نون خفیفه دا ناراضي او هغه څو صيغې دي. یو د تثنیه مذکر حاضر صيغه ده،
یو د تسنیه مؤنث حاضر صيغه ده او یو د جمع مؤنث حاضر صيغه ده. نو د امر حاضر معلوم نه مونږ سره د خفیفی صرف 3 صيغه راځي. یو واحد مذکر حاضر، بلا جمع مذکر حاضر او یو واحد مؤنث حاضر، یعنی افعلا، افعلن او افعلن. اوس راځو موږ سلاइड نمبر 181. نو دی کې وایي صيغه اور معانی بتائیے. افتحنا، افتحنا. نو دا دو واحد مذکر حاضر او په اخر کې نون د امر صيغه ده او په اخر کې نون تاکید د ثقيله ده. نو معنا به دا شي چې خامخا ته کولاو کا، خامخا ته کولاو کا. نو په اصل کې دا و افتح، افتح. په اخر کې مونږ کله نون تاکید د ثقيله ولګاو نو تدین مخکې حرف لمونږه فتحه ورکړه، نو افتحن شو. انصر نانه، انصر نانه. دا دو جمع مؤنث حاضر صيغه ده د امر، خو په اخر کې د ثقيله نون لګیدل. نو اصل کې ده انصر نه ده، خو په اخر کې بیا د نغو لګید نو انصر نانه ته جوړ شو. معنی به دا شي چې تاسو ټول زنانا خامخا مدد وکي. او اعلمنا، اعلمنا. دا دو واحد مذکر حاضر صيغه ده، اصل کې ده اعلم، خو چې کله د ثقيله نون په اخر کې ولګید نو تدینه مخکې به مونږه چونکې دا 15 صيغونه ده نو تدینه مخکې حرف له به مونږه فتحه ورکو. نو اعلمنا خامخا ته پوهه شه. او بل دا خبره مونږه یاد ساتو، کچری د نون تا پدیش پګو صيغو کې کده نون تاکید ثقيلینا په مخ کې حرف باندې فتحه وا نو دا به د واحد مذکر حاضر صيغه وي، د واحد مذکر حاضر صيغه وي. او کچری مخ کې تی پیشو نو دا به د جمع مذکر حاضر صيغه وي. او کچری د دینه مخ کې زیرو نو دا به د واحد مؤنث حاضر صيغه وي. او د تسنیه کمی صيغه دي نو پاره کې الف دي، او چې کومه د جمع مؤنث حاضر صيغه ده نو پاره کې با د نان نه لفظ وي، نان نه، یعنی داسې تلفظ به جوړيږي. نو چې دا نخي هم مونږ ته معلوم وي نو دا به هم کافی اسانی وي. نو احسبن، احسبن. نو دلته د نون تاکید خفیفین مخ کې په باب نظیر راغله نو دا د واحد مؤنث حاضر صيغه اصل کې د احسبي، خو چې کله نون د خفیفی ولګید نو دا کومه یاده داتی هم حذف شو چې ته خامخا ګمان وکا. او انصرن، انصرن دا دو واحد مذکر حاضر صيغه ده، واحد مذکر حاضر صيغه ده چې د نون تاکید خفیفین مخکې حرف باندې فتحه ده چې ته خامخا مدد وکا. او امنعن نو دلته د نون ثقيلین مخکې پیش راغله نو دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده چې خامخا تاسو منع کوي. جمع مذکر حاضر اصل کې د امنعو،